بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة بقرة لنبے سپارہ اور 125 نمبر آیات مبارکہ. 13 آیات کے اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذکر کو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور دی آیات کے اللہ رب العزت دا بیت اللہ شریف مقام ذکر کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ رب العزت پہ حکم باندے پہلے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام دل تراوست و آباد شو. امام بخاری رحمہ اللہ یو حدیث ذکر کردے فرمائی آئے کہ ذکر دی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام یو پیرا راغی حضرت اسماعیل علیہ السلام معشومو دی یوون لان دی ناستو سی جوڑاول دڑکونے سے جوڑاول. فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جولی دا خپل پلار دا ادب دا پارا و تا پاسی دا ادری دا خپل زین پاسی دا داغین بعد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا خپل جوتا ہوئی جی بچیا ما تا اللہ رب العزت حکم کردے دے چیزد اللہ کور جوڑ کم آیتا ہو کہ ما سر مددو کی تعاون برا سر بکیو کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو فرمائل بابا جان ضرور بتا سر عزت پدی کی تعاون کم. فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام یو زیتا گتونی والا چی دیدے کہ با ما تا اللہ خودری دیدے کہ با دا اللہ کور جوڑوں وی آلتے شورو کڑاو کلے چی راوکن استا غزے پائی کسا آثار دا مخکنا موجودو آغب را پیدا شو. دا بیت اللہ شریف مخکنا بنیادونا آرخ کارش. دیدے کہ اللہ رب العزت دا تذکرہ کی فرمائی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او یاد کا آغا وقت چکل جوکر مونگا البیت بیت اللہ شریف یا خانہ کعبہ. بیت یہ لکی کی کور تا دا اللہ کور تا مونگوا بیت اللہ مسابتا للناس و امنا زید عبادت دخل کو دا پارا
و امنا او زید امن. مفسرین ذکر کی دا بیت الله شریف لومبي چا آباد کړی دی؟ نو د تفاسیر او اقوال پدې کې دا دي چې صدا سي ښکارا روایت موجود نه دی چې دا چا لومبي جوړ کړی. خو البته فرمایي اهلی کتاب په کتابونو کې دا خبره موجود ده چې لومبي په مقدس مکه باندې دا بیت الله شریف په دغه ځای کې دا حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی. او فرمایي د حضرت آدم علیه السلام د دور نه تر د نوح علیه السلام د دوره پورې چې بیا کله طوفان نوح راغی، د نوح علیه السلام په دور کې د ځمکې نه اوبه راووتې، د بر نه راوورېدې، د اوبو یو طوفانو د هغې سره فرمایي یا دا بیت الله شریف د هغې سره شهید شو، منهدم شو، او یا الله رب العزت چوت که ځان ته غوښتی دی. بهرحال تر دغه وخته پورې موجود و. د دې نه بعد د حضرت ابراهیم علیه السلام د دوره پورې بیا د دې صرف آثار موجود و. دقسې و ورو ورو آثار بیا ختم شو تر دې پورې چې آثار بیا پناه شو، پټ شو. د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام دواړو په یو ځای باندې بیا دوباره آباد کړی دی، دوباره تعمیر کړی دی. علماء کرام ذکر کوي وایي دا که حضرت ابراهیم علیه السلام جو کړی وي ابتداءً نو بیا به حدیث روایات موجود و. دا سره روایاتو کې نشته چې دا ابتداءً جو کړی دی. بهرحال دا زیر تعمیر شوی دی، دوباره تعمیر حضرت ابراهیم علیه السلام کړی دی. دارنګې د آیات مبارکه کې الله رب العزت دویم یو لفظ ذکر کړی دی، مثابة للناس. مفسرینو ذکر کړی دی چې د مثابه نه مراد هغه زید را یو ځای کېدو دی. د را یو ځای کېدو ځای الله رب العزت دا مقرر کړی دی، دی جوړ کړ. مونږ او تاسو یې نو د دنیا د ګوټ ګوټ نه داسې ملک او داسې ځای بنئ چې د هغې نه مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو دپاره او د نفلي د سنت د عمره چې سنت عمل دی د هغې د ادا کولو دپاره مسلمان نه راځي، داسې ملک بنئ. مختلفو ملکونو نه څوک د چینا نه راغلي، څوک د افریقې نه راغلي، څوک تور دي، څوک دنګ دي، څوک چیت دي، څوک صحتمند دي، څوک نری نری کمزوري دي، او څوک ځوانان دي او څوک بوډاګان دي. بوډاګان دا پاکستانی ځکه مسلمان د پاکستان دا خلک اله اجل پلار نکلیږو مشران لیږو چې کله اخی بوډاګان شي. او دا زه په یقین او په دعوی سره ویم ځکه مونږ هغه مقامات لیدلي الحمدلله چې بعضو مرګرم به لیدلي. یقینا چې هغه اعمال د حج هغه په ځوانۍ نه علاوه په بوډاتوب کې نه کیږي. اکثر خلک لاړ شي داسې مو ډېر اورېدلي دي چې واپس راشي بابا شیطانان دیشتیو او بچې شیطانان لیدلی میو. صرف هلته په بلډینګ کې سکرین لګېدلي په هغې کې ګوري. هغه مونځ له حرم ته هم نشي تللی ځکه هلته رشم زیات دي. هلته د صحتمند سړي یقیني چې بعض کس کې خیال مو کړي حج نه چې راشي رنگ بدل شوي، وجودي کمزوري شوي، پوه شو دا کار صحیح کړی دی، مناسک د صحیح ادا کړي. او چې نه نور هم لږ صحتمند شوي، پوه شو ایسي کې ټولې څلوېښت په څلوېښت ورځې ایسي ته تېرې کړي دي.
تا مونږ وایو نورانیت د مخکې سیوا شوی، نورانیت نه وي بعضې اوقات. غریب هلته په ایسې کې 40 دن تېرې کړي، ملګري دې نه خبر دي. بهرحال عزتمندو عرض مې دا کو مثابة للناس، دا د راجمع کېدو الله رب العزت ځای مقرر کو، او حاجیان په لکونو په زرګونو خلک راځي، په لکونو خلک 12 لاک 13 لاک خلک حج له په بعضو موقعو باندې راځي. الله دغه نورانیت او دغه رڼا او دغه ښکلا الله دې بیا بحال کی. د دې بیمارۍ او د دې وبا د وجې نه دغې نه ډېر خلک محرومه دي. بهرحال محترمو بل د عبادت ځای د عبادت پکې کېږي، مثابة للناس ځای د عبادت دی د خلکو دپاره. وامنا لفظ ذکر شوی، بل ځای د امن دی. نو علماء کرام مفسرین ذکر کوي چې دور جاهلیت کې هم که یو سړي به هر څومره غلط کارونه کول، قتل به کو، غلا به کوله، هغه ارسه به کول، خو د حرم د حدودو نه بار کول. چې کله بیت الله شریف ته راغی دلته به خپل دشمن ته غږ نه کو. څنګه چې الله رب العزت د فتح مکې په موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته باقاعده اعلان ورکړی دی چې ته دې هغه خلک چې کوم بیت الله شریف کې په پناه واخسته هغوی ته امن دی، اگر چې دوی هر څومره ظلم کړي. دا د الله طرف نه یو د امن ځای دی. او اوس هم الحمدلله دومره په لکونو خلک یو هلته څوک جنګ جګړه نه کوي. هلته کې دومره خلک په دې علاقه کې راټول کا، په هفته کې دن هلته خو 40 دن یا کم سے کم 5 دن د اعمالو ورځې دي. یو ګنټه دومره خلک راټول کا ته به جګړې نه، ته به مرګونه پکې وینې چې د بیت الله شریف نه علاوه. دا خو د هغه ځای د امن ځای دی، الله دا پای کې امن کې خو دی. او حضرت ابراهیم علیه السلام ولا د امن دعاګانې غوښتې دي. نو فرمای مثابة للناس وامنا، او ځای د عبادت د خلکو دپاره یا ځای د راجمع کېدو د خلکو دپاره، وامنا او ځای د امن دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، او یاد کا غوا هر کله چې جو کا مونږه بیت الله شریف خانه کعبه مثابة للناس زید عبادت د خلکو د پاره، و امن او زید امن مو جوړ کو. الله دې موږ تاسو ټول دغه زید بار بار بوتلی کی، او پاک پروردگار زموږ تاسو د ټول دغه تک نصیب کی، د حرمینو د رونقونو دی الله بحال کی، پاک پروردگار دې دغه حفاظت نصیب کی، او الله رب العزت زموږ استاد او ټول مسلمانانو دغه زګینو زیارتونو نصیب کی. دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زموږ ټول ګناهونه معاف کی، د ټول امت محمدیه ګناهونه معاف کی. رب د حرمین شریفینو زیارتونو بار بار نصیب کی. رب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس ابي کو سر منصیب کی. د بیت الله شریف رب طوافونه منصیب کی. رب د هغه ځایونو د بهترینو مقاماتو معززو مقاماتو رب زیارتونه منصیب کی. زموږ ټول رب تراضي شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.